أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسٹیج باندې موجود ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صدر جلسہ زمونږ د پارټۍ ورکران زما د پشلاوتي قامي جرګې مشر او صدر د تحصیل رحمت علي مومن دې سره سره زما راغلي مخامخ مشرانو کشرانو امزورو شمنورو عزتمندو درنو خوږو السلام علیکم. دلته کې راغلي مېلمنو ته زه د زړه د کومې نه هرکلی وایم او په دې خبره باندې د دوی د خوشحالۍ اظهار کوم چې دا ملګري راغلي دي نن موږ سره په دې کاروان کې شریک دي او دلته کې موږ سره شامل دي زموږ د درناوي لپاره زموږ د عزت لپاره د دې علاقې د پرمختګ لپاره د دې علاقې د روښانه سباوون لپاره او د دې علاقې د هغې ترقۍ لپاره چې د کومې ترقۍ لپاره موږ آغاز کړی دی او د هغې آغاز چې دی جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی او د هغې تسلسل جناب سکندر یاد خان شیرپو دی. ستاسو شکریا ادا کوم ډېر وخت نه لمه او بس صرف دومره راته وایم چې دا کوم کینډیډیټس ولاړ دي نو هغوی ته دا وایم چې په یوه خبره باندې موږ نه د قومي وطن پارټۍ دا سیټ تاسو نشئ وړی. قومي وطن پارټي به دا سیټ انشاءالله په 15 یا 20,000 لیډ باندې ګټي او دوی ته بیا ښایي چې دا لکه مخکې هم د قومي وطن پارټۍ وه اوس هم د قومي وطن پارټۍ ده او بیا هم د قومي وطن پارټۍ وي. د قومي وطن پارټۍ خدمات په دې حلقه کې د چا نه پټ نه دي. تاسو کو په هر مد کې وګورئ نو په دې کې چې کارونه کړي دي د کروڑونو روپو د حفاظتي پوسټې جوړې شوي دي نو هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو کړي دي. د روډونو یو نیټورک جوړ شوی دی د سکولونو یو جال جوړ شوی دی انفراسټرکچر جوړ شوی دی په هر یو مد کې چې کوم کار شوی دی نو هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپو کړی دی. زه تاسو ته لږ یادوم چې پروس کال نه بل کال صرف په یو کال کې په کتوزو یونین کونسل کې 42 ټرانسفارمرې لګېدلې دي نو تاسو سوچئ کې 42 دوی ټیمان نشي لګولی 42 دوی ټرانسفارمرې لګولي. کتوزو یونین کونسل لپاره دا د اعزاز خبره ده چې د دې علاقې د مشرۍ دا شمله جناب آفتاب احمد خان شیرپو د کتوزو په سر باندې کېښوده او د کتوزو خلکه به انشاءالله دا ننګ دا ناموس دا پښتو دا غیرت او د عزت دې خلکو ته ښیي انشاءالله ټولې دعاوې ته به ښیي انشاءالله PK60 ته به ښیي او انشاءالله ښیي به ورته چې د کتوزو یونین کونسل نه به یو وټ هم بار ته نه ځي ټول به د قومي وطن پارټۍ په ځای کړي. زه ستاسو منځ کې ډېر وخت نه اخلم بس دلته چې کوم مېلمانه راغلي د هغوی شکریا ادا کوم او دا کوم خلکه چې په ډمي سلوګنز باندې په دروغو باندې په منافقت باندې په بېایمانۍ باندې په غلا باندې او په یو څو خبرو باندې دلته د خلکو نه اوټ غواړي هغوی ته زه دا وایم چې ستاسو خو په دې حلقه کې 8 کاله تېر کړل په 8 کاله کې تاسو څه وکړل تاسو خو یې موږ په 90 دن کې تبدیلي راولو هغه تبدیلي دا راغله چې په 1.5 روپۍ باندې کم یونټ و یا په 2 روپۍ کم یونټ و هغه په یو ورځ کې 4.5 روپۍ ګران شو. هغه تبدیلي دا وه چې ستاسو ګوړي کم ځای ته لاړل ستاسو چیني کم ځای ته لاړل ستاسو اوړه کم ځای ته لاړل ستاسو په دې ملک کې چې کوم حالات دي کم ځای ته لاړو. تاسو خو وی چې دلته کې پېټرول ګرانېږي نو وزیر اعظم غلي نو نن کم وزیر اعظم غل نه دی دغه وزیر اعظم چې ناست دی آیا غل نه دی؟ تاسو دلته کې شپې راځئ ما ته رابعضې ملګري وایي MP راځي او MNA راځي او ټول میکانیزم دلته راځي انوالو کېږي او دغه یو صوباړي والا لپاره کارونه هم کوي د ګیسو کنیکشن هم کوي د بجلۍ کنیکشن هم کوي پولونه هم ورکوي ټرانسفارمر هم ورکوي پیسې هم ورکوي هر یو کار کوي. ما ورته وویل زه په دې باندې هېڅ کله هم څه نه وایم ځکه چې زما په علاقه کې لګېږي دا دوی د کوره پیسې نه دي دا زموږ د دې خلکو د دې غریبانانو د دې مفلسو د دې لاچارو د دې مجبورو د دې بېوسو د دې بېکسو د خولې پیسې دي. دغه پیسې به انشاءالله دوی دلته لګوي او اوټ به هم دلته کې څوک نه ورکوي. د سهار راسې ډېر زیات پروګرامونه وکړل او ټیم هم کوتا دی او اواز هم ناست دی هغې حساب دغه هم نشم کولی اواز خپل تاسو ته نشم ډلیور کولی. زه د دغې نورو خلکو باره کې دا وایم چې دوی ولې مذهبي کارډ استعمالوي
اوس پورې خو به چام دا نه وي چې دلته کې تاسو کله په قبر کې کېږئ نو ستاسو نه به وړومبې دې خبرې تپوس کوي چې اوټ دې چاله ورکړی دی مړه دا په کوم اسلام کې دي دا کو تا ځان له خپل اسلام جوړ کړي په هغې کې کېدی شي د جناب محمد رسول الله په قانون کې دا قطعه نشي کېدی چې څوک دا ووایي چې په قبر کې دې کېږي نو وړومبې باندې تپوس ته دې کوي چې اوټ دې چاله ورکړی دی په دې خبرو باندې تاسو نور زما دا خلک نشئ دوکه کولی تاسو خو پیسې واغېستې او څومره مو واغېستې په بوجو مو واغېستې دغه د بوجو پیسې چې کومې را روانې دي نو دا د کرپشن پیسې دي دا د سود پیسې دي دا د منشیاتو پیسې دي دا د آیسو پیسې دي او تاسو انشاءالله دغه پیسې دغه خلکه دغه د پیسو والا ضمیر فروشه په دې خبره باندې ریجکټ کوئ چې زما د دعاوې یو بچي یو وګړی یو کس د خرڅېدو لپاره نه دی ګوره دوی دا خیال دي چې موږ په پیسو باندې خلکه واخلو نو په پیسو باندې تاسو چا ضمیر سودا نشئ کولی ستاسو ضمیر خرڅ شوی دی تاسو اوټ خرڅ کړی دی تاسو اوټ ورکړی دی اوس کو دا ووایې چې موږ به یو سپی ودرو نو زه درته نه وایم په خپله ورته وایې چې موږ تاسو ته سپی ودرولی دی سپی نه سړی راته ودروې د قومي وطن پارټۍ دی په یو قانون نشئ ګټي په یو کتاب یې نشئ ګټي په یو خبره یې نشئ ګټي په یو کردار یې نشئ ګټي دا یوه خبره کومه چې تاسو دلته کې څومره کسان ناست یې نو هغې همدغه یو خبره ده چې د دوی خبرې دقه دي چې موږ به یې نه ګټو خو زه ورته دا وایم چې ګټل خو سوال نه پیدا کېږي تاسو له نن نه بایللی دي زه ستاسو د راتلونکي مېلمنو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی زموږ په دې قافله کې شامل شوئ شریک شوئ ستاسو ډېره مهرباني